السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو وروغ جوړې په صحت په برابر یې. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه. ډیرو محترمو عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، نن درته یو نوې او خاص وظیفې سره حاضر یم. دا نننۍ وظیفه محترمو دا د سورت یاسین مبارک وظیفه ده، او بیا په سورت یاسین مبارک کې د اوو مبین وظیفه ده. ډیره طاقتوره، ناشنا او مجرب عمل دی. ډیر علماء کرام چې څه مسله، څه حاجت راشي، څه مشکل راشي، نو دا ختم وکړي، په خپل باندې هم وکړي، او طلباء کرام باندې هم د خپل ځان د پاره، د خپل مدرسې د پاره، د خپل کور د پاره، د خپل یارانو دوستانو د پاره دا ختم وکړي. نو الله جل شانه صرف یو پیراده دی ختم پکولو باندې تمام حاجتونه پوره کوي، تمام جائز مقاصد دغه الله جل شانه د دې مبینونو په ختم باندې الله جل شانه پوره کوي. محترم، ډیره مفید او ډیره ژوند بدلون کې وظیفه ده، خو چې کومه طریقه ز تاسو ته بیان کړم، په هغه طریقه باندې چې تاسو دا ختم او دا وظیفه وکړئ، نو الله جل شانه نه چې د څه قسم دعا غواړي، د څه قسم حاجت دپاره دعا غواړي، د ژوند بدلیدو دپاره دعا غواړي، مقصد دپاره، مشکلاتو دپاره، په قرضونو کې راګیرئ د قرضونو دپاره، د بیمارو دپاره چې داسې بیماری وي چې د هغې نه ډاکټران چې کم دی هغه بس هغوی د لاس اخیستی وي چې بس یاره دا زموږ د وس کار نه دی، بس دا کور ته بوځئ او الله جل شانه ورته یادوئ، په دې باندې با وخت تېروئ. بس د هغه ډاکټري چې کوم اصول دي د هغې سره د ژوند ختم دی. د هغې دپاره دا ډېر مجرب عمل دی. په کورنۍ څه مسلې دي د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه دا ختم کولی شئ. محترمو، راځو وظیفې طرف ته. طریقه کار یې څنګه دی؟ اسانه طریقه ده، بس په هغه طریقه باندې تاسو دا ختم وکړئ او په توجه سره دا واورئ، نو په خپله به تاسو په دې باندې پوه شئ، بیا به دا ختم وکړئ. طریقه کار یې دا دی محترمو، اول به په صحیح طریقې سره اودس وکړئ، کاملې طریقې سره هغې سره به اودس وکړئ. دا وظیفه چې کومه ده دا بې اودسه نه شئ کولی، ځکه چې دا د قرآن پاک تلاوت پکې کول دي، او دا د قرآن پاک دا سورت یاسین چې کوم د قرآن پاک زړه دی. نو سورت یاسین به راواخلئ، اول به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ، کم درود شریف چې موږ په مانځه کې لولو هغه درود شریف به 11 پیرې ووایئ 11 مرتبه. بیا به د هغې نه پس سورت یاسین مبارک شروع کئ، ایخ په ورته اوسیږئ چې کله مبین راشي، مبین نو مبین باندې به ودرېږئ، یو پیره به درود شریف ووایئ، درود ابراهیمي، بیا به یو پیره سورت فاتحه سره د بسم الله ووایئ، او 3 پیرې به سوره اخلاص ووایئ، بیا به اخره کې یو پیره درود شریف ووایئ، درود ابراهیمي. بیا به دعاګانې وغواړئ د کم مقصد، د کم حاجت دپاره، د څه دپاره تاسو هم دعا غواړئ، د خپل ژوند بدلیدو دپاره محترمو دعاګانې به وغواړئ. بیا به شروع وکړئ، بیا به دویم مبین ته ورسئ، بیا به دغه عمل وکړئ، یو پیره به درود شریف ووایئ، یو پیره به سره د بسم الله سره سورت الفاتحه ووایئ، الحمد شریف، او 3 پیره به سوره اخلاص ووایئ، او بیا به پسې اخره کې یو پیره درود شریف بیا ووایئ. بیا به دعاګانې وغواړئ. محترمو، داسې اوه مبین دي په سورت یاسین مبارک کې، اوه پیرې به دا عمل وکړئ او اوه پیرې به تاسو دعاګانې وغواړئ. محترمو، دا عمل وکړئ ان شاء الله تعالی په ګارانټۍ سره چې ستاسو څومره حاجات وي، مشکلات، مصیبتونه، تکالیف وي،
پریشانو کې راګیریږي، کورنۍ مسلې وي، بیماری وي، هر قسمه مسله د تروي. محترم دا عمل په خپل ژوند کې یو پیر صرف وکړئ او لازماً وکړئ او بیا تاسو ګورئ چې تاسو ته د دې سورت یاسین مبارک د دې وو مبینو کم برکات او ثمرات تاسو ته ملاویږي. محترم ډیره اسانه، ډیره طاقتوره، مجربه او په دې باندې ډیر زیات تجربه کړې شوې دي. دا عمل وکړئ، په خپل موکړئ او نور خويندو ورونو سره د صدقه جاریه په نیت سره لازماً شیر کړئ. ډیر آسان عمل دی. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.